الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. محترم حاضرین جماعت اشاعت توحید و سنة د هر ضلع ذمہ دارو مرګرو د هر څه نه مخکې زه د جماعت صوبائی جنرل سیکٹری ناظم اعلی مولانا شمس الحادی صاحب او د هغه د ملګرو شکریه ادا کوم چای سره د جماعت دوره فکر دی چای د ډیرو ورځو نه دا پروګرام برابرو ما سره په رابطه کې وو چې وړه دوره شروع ده په دې کې به موږ تربیتي کنونشن وکړو ملګري به راغونډ اسم وړې دورې له راځي د مرکز سره خپل رابطه مضبوطوي ورسره به د جماعت کار وکړو نو پښتانه وایي کوی ته پروتې نو لوټکي هم راواله نو اسم دورې له راځي ورسره به د ملګرو رابطه او تعلق هم تازه شي او جماعتي څه فایدې به وشي د دوه ورځو نه زه بیانونه اورم کور کې کمره کې ناست یم بیانونه اورم دلته اورم او هر یو ملګری چې راځي د هغه بیان د هغه خبرې ډېرې مفیدې د زړه نه یو ډېرې خوږې زه په زړه کې دعاګانې کوم چې الحمدلله ثم الحمدلله د الله ډېر لوی کرم او ډېر لوی مهرباني په هر چا باندې ده خو په ما باندې د هر چا نه زیاته ده چې ما له داسې مخلصان ملګري داسې مینهدار ملګري او داسې متقیان او پرهیزګار ملګري راکړي دي چې هغه زما د زړه ټکور دی زما د ملا ملاتړ دی زما د مټو مضبوطیا ده نو په دې زه د الله ډېره شکریه ادا کوم او ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو په هېڅ یو موقع باندې زه یوازې نیم پرېښودی ما یوازې هېڅ کار نشو کولی خدا ستاسو ملګرتیا او ستاسو خلوص او ستاسو دعاګانې دي او هغه ما ته رارسي زما امید دی چې آینده به هم تاسو دغسې خلوص دغسې مینه او دغسې محبت او دغسې دعاګانې کوئ ما وختي په درس کې دا کوشش وکړو چې زه خپله ذمه داري ادا کړم او تنظیمي څه خبرې وکړم او هغه ما د درس په آخره کې وکړې د هغې نه بعد بیا ما دا مناسب نه ګڼل چې زه درس اوږد کړم که زه هر څومره اوږد کړم نو چې څه ویل دي نو هغه ټول ویلې کېږي نه خو ما یې به دغه پاتې دي و ختامه مسک چې د آخري خبرو په تنظیم باندې پاتې شي نو به دا ډېره بهتره ده او ډېره ښه ده خو بیا هم د مولانا شمس الحادي صاحب حکم و
او دوی چې نه اخیری خبرې یو څو ته وکړي. نو زه خو چې درس مې ختم کړی دی او میلمانه دي، یو ډله ځي او بله راځي، او اوس دا دي ما ایله څه میلمانه رخصت کړل، هغوی سره په ګیټ کې وم چې مولانا شمس الهادي وې، بس تا اخیري خبرې دي او ته راشه، ما به دی رخصتو مزه ته رالم. نو ما هم دمه نه ده کړې. خو کله چې سړی سبق اخلي نو د هغې دوه طریقې. یو طریقه دای چې سړی کتاب وګوري او د هغې نه سبق والي، او د دې نه بهتره او غوره طریقه دا ده چې سړی یو داسې شخصیت ته وګوري چې هغه کامیاب شخصیت وي، هغه دنیا کې کار کړی، هغه یو تاریخ پرېښودی، د هغه ژوند ته وګوري او د هغې نه سبق والي. موږ که هر څومره شخصیات وګورو نو هغه شخصیت چې هغه الله په مخلوق کې منتخب کړی غوره کړی او هغې د ټولې دنیا دپاره پیشوا وګرځو تر قیامته، چې هغه جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. نو که موږ د هغه په ژوند نظر واچو او د هغې نه سبق والو نو هغه به بیا ډېره بهتره او ډېره غوره وي. بیا د هغه تعلیم، د هغه ژوند، د هغه ګذران نه چې چا سبق اخیستی، حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده چې هغه زما والد صاحب او د ټول جماعت روحاني والدو، د هغه ژوند ته چې موږ وګورو او موازنه وکړو نو هغه هم په هغه قدم باندې قدم ایښوده او په هغه طریقه باندې روانو. د دې وجې نه په پښتون قوم کې کار کول دا ډېر مشکل او ډېر ګران و، خو هغه الحمدلله کار وکړ او داسې کار یې وکړ چې د هغه دشمنان هم د هغې اقرار کوي. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند وګورو نو هغه انسان و، او انسان داسې یو مخلوق الله پیدا کړی دی چې په ده کې الله متضاد صفتونه پیدا کړي. انسان د متضادو صفتونو مجموعه ده. یو ساعت کې انسان غصه نو په بل ساعت کې انسان خوشحاله هماغه انساني چې یو ساعت کې هغه مسکې کېږي او خاندي او خوشحاله هماغه انساني چې په بل ټایم کې وګورې نو هغه د سترګو ګوټونه سري، پوزه او سپېمې د هغه پړسېدلي، د مرۍ رګونه یې پړسېدلي، تندی چوړې شوی او غوسه یې هماغه انسان دی. هغه انسان دی چې په یو ساعت کې ویښي او په بل ساعت کې هغه وده وي. هغه انسان دی چې په یو ساعت کې دوست دی او په بل ساعت کې هغه دشمني. انسان کې الله متضاد صفتونه پیدا کړي. دا متضاد صفتونه الله انسان کې ځکه پیدا کړي دي چې دی پیدا کړی د عبادت دپاره چې د الله عبادت وکړي، او بیا دی انسان له الله ضروریات هم پیدا کړي وو، په ده کې ضرورتونه مجهولي وو، ډوډۍ ته ضرورت و، اوبو ته ضرورت و، خوراک ته ضرورت و، څښاک ته ضرورت و، خوب او راحت ته ضرورت و، دمې ته ضرورت و. نو ده کې ضرورتونه هم پیدا کړي، ده کې خواهشات هم پیدا کړي. هر یو انسان که هغه انبیاء علیهم السلام و، که هغه اولیاء کرام و، که هغه علما دي، که هغه عوام دي، نو د دوی خواهشات یو شان دي. هر یو دا غواړي چې زما د جوړی
سړی غواړي زما د ښځه وي، ښځه غواړي زما د خاوند وي. هر یو انسان هغه خواهشات دي او غواړي چې زما هغه خواهشات پوره شي. دا ضروریات او دا خواهشات دله بیا الله لارې جوړې کړي دي. نو دغه ضروریات دي چې د دې د حاصلولو لپاره الله دوه لارې جوړې کړي دي. گویا کې یو لار په مشرق راغلی ده او بله لار په مغرب راغلی ده، هغه ضرورت ته راغلی ده. یو لاره هغه غلطه ده او بله لاره صحیح ده. تا ته دواړه لارې وښیلې وهدیناه النجدین فاما شاکرا و اما کفورا. الله وایي ما ته دواړه لارې ښیلې دي، د ده خوښه ده که شکرګزار ګرځي او که منکر ګرځي. دا دواړه لارې الله وښیلې، یو جایز او بله ناجایز. مثلا ستا رزق د ضرورت دی، تاله ډوډۍ مقرر کړې ده، هغه به درله درکوي. خو د هغې رزق او د هغې ډوډۍ د حاصلولو لارې درته دوه وښیلې. ستا خوښه ده که ته د غلا په لاره ځې، که ته د فراد په لاره ځې، که ته د رشوت په لاره ځې، نو دکه یو ډوډۍ به خورې. او که ستا خوښه ده ته د مزدورۍ په لار راځې، د دوکان په لار راځې، د کاروبار په لار راځې، د جایزه لار راځې، نو دکه یو ډوډۍ به خورې. خو لارې درته دوه وښیلې او بیا یې تاله اختیار درکړ، من وجې اختیار درکړ چې ستا خوښه ده که په دې لاره ځې او که په دې لاره ځې. خواهشات د انسان دي. نو الله ته پته و چې د انسان دا خواهشات دي چې د خپل شهوت ادا کول غواړي. خو تا ته دوه لارې وښیلې، یو لار د جایز او بله د ناجایز. د جایز لارې درته وښیله، نکاح وکړه، واده وکړه، جایز لاره ده او ته خپل خواهش پوره کړه. بله لاره درته وښیله د زنا ده، ناکاره ده، بدعملي ده. ستا خوښه ده که په دې جایزه لاره ځې او که په ناجایزه، هغه خپل خواهش به پوره کړي. خو مجرم شوي چې په غلطه لاره او په ناجایزه لاړې او په جایزه لاړې، نو مجرم نه بلکې اجر درته ملاویږي او ثواب پکې هم درته ملاویږي او ستا ضرورت هم پوره کېږي. هر یو انسان غواړي چې زما سره د یو زمانۍ زه دې په سفر باندې روان یم او ما ته د په سفر کې تکلیف نه وي. ستا خوښه ده که ته خپله بیبي د ځان سره کښېنې په پرده کې او ته روان یې، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په کجاوه کې کښېنوله او بیبي به یې ځان سره بوتله چې جهاد له به ومته. ستا خوښه ده چې خپلې بیبي له توجه نه ورکړې او پردی جینۍ د ځان سره کښېنې، ته خپل خواهش پوره کړې. خو دا لاره د غلطه او هغه لاره د صحیح وه، دواړه لارې درته وښیلې. څنګه چې دا دي، نو دغسې انسان مدني طبع دی، دی یوازې ژوند نشي تېرولی. د انسان لویه سزا دا ده چې دی یوازې کې، کله چې دی یوازې که د دې نه لویه سزا بله نشته. او د دې وجې ورته قید تنهایي وایي چې لویه سزا ورکوي، قید تنهایي دی، یوازې بند کړی دی. سپی یوازې خوشحالي چې بل راولي دی ورپسې غاپي. میخه یوازې خوشحالي چې بله میخه راولي پاکور وتړي، دا ورته ښکر اړموي. دا غوا یوازې خوشحالي چې بل راولي نو هغه سره جنګ کوي، سري یې. انسان یوازې تنګېږي، دی یوازې ژوند نشي تېرولی. دی مدني طبع دی، دی به لازمن ځان له ملګري ګوري، دی به لازمن ځان له تعلق جوړوي.
دی به ځان لازمن ځان له ډله جوړوي. اوس تا ته الله دواړه لارې وښیلې. ډله جوړې، ډله دې خوښه ده، ملګري دې خوښ دي، تعلق دې خوښ دی. اوس دا تعلق، دا ډله د غلطو خلکو سره جوړې او که د ښو سره جوړې. که د غلطو سره جوړې نو ستا په واده کې به شرابیاني، ستا په کولډن کې به شرابیاني، ستا په ګپ شپ کې به شرابیان او بدماشانی، ستا په غم کې په جنازه کې به بدماشان او شرابیان او بیودسه به ولاړي. ستا خوښه ده که ته ښو خلکو سره ملګرتیا جوړې نو ستا په ډله کې، ستا په غم خادای کې، ستا په جنازه کې به علما ولاړي او نیکان خلک به ولاړي چې هغوی به اودس کړی او به ډېر پرهیزګار او نیکوکاره او چې هغوی کومه دعا وایي نو به د زړه نه وایي چې اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا. نو تا له اختیار درکړی دی، هغه ډله دې خوښه ده او که دا ډله دې خوښه ده. که هغه ډله دې خوښوي ضرورت خو ستا شته ډلې ته، ملګري به لازمن ځان له ګوري، تعلق به جوړې. نو چې ستا د یو سړي سره تعلق وي هغه داسې سړی چې ته ښکاره کولی هم نه شي چې زما د سره تعلق دی. ته د هغه ځای ته ځې نو مخ دې پټ کړی ځان درته بد ښکاري، چې هغه تا څخه راځي نو ځان درته بد ښکاري. نو که هغه ډله دې خوښوي او که نه دا ډله دې خوښوي چې تا هغه ملګری د لاس نه نیولی یو ته وایي دا فلانې مولانا صاحب دی، دا فلانې عالم دی، دا فلانې مدرس دی، دا فلانې نیک سړی دی، او چې هغه تا څخه راځي نو پرې خوشحالېږي او چې تا هغه سره ځې نو پرې خوشحالېږي. ډله دا جوړه کړه، تعلق ساته، هر چا سره ساته، خو ډله او ملګري او جماعت هغه جوړ کړه چې ستا په عزت وي، دنیا کې هم په عزتمند دی او آخرت کې هم په عزتمند دی. تعلق په خپل ځای دی. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند ته وګوره، د هغه ډله، د هغه تعلق هغه جدا جدا قسمه. ډله د هغه حضرت ابوبکر، ډله د هغه حضرت عمر، ډله د هغه حضرت عثمان، ډله د هغه حضرت علي رضی الله تعالی عنهم، ډله د هغه حضرت مغیره ابن شعبه، ډله د هغه ابو هریره، ډله د هغه بلال حبشي. دا د هغه ډله وه، دا د هغه جماعت و، دا د هغه تنظیم و. او بیا داسې خلوص سره تنظیم چې هغه وي لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. رستو خلق به راځي، مونځ به کوي، حج به کوي، خیرات به کوي، کوم عملونه چې دی کړي دي هغه به کوي. خو زما ډله او زما یاران چې د احد د غرم را سره خرڅ کوي نو د یو کوړي ته نه شي رسېدی. دا د هغه غیرت و، دا هغه مینه وه د خپلې ډلې سره، دا هغه محبت و د خپلې ډلې سره. اصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم، اگر چې کلام پکې شته، خپل ملګري یادوي، ځکه هغه د هغه ډله وه، د هغه ملګري وو. ملګري څنګه وو؟ ملګري داسې وو چې ورته ویلی وې ضرورت دی. نو حضرت عمر وی ما وی چې نن به د ابوبکر نه میدان ګټمه، نو ما نیم مال راوړه. چې مې وکتل نو ابوبکر په کور کې هېڅ نه و پرېښودي، هر څه یې راوړي وو. هغه بیا داسې وو. دا ډله چې کله پیدا شي او دا ډله ستا جوړه شي، دا هغه ډله وي فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطارت بھی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے
ډلې دا ده خو بل طرف ته وګوره سړی را روان دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ته وایي بئس ابن العشیره واخو العشیره دغه چې را روان دی په دغه قبیله کې په دغه ټبر کې دا ډېر ناکاره سړی دی خراب سړی دی دی ته وایي چې ناکاره دی خپل ملګري پوه کړ چې دا ټیک سړی نه دی خو چې کله هغه راغی فالان له القول نو هغه سره ډېرې نرمې خبرې وکړې ډېر ښه وضع ورسره وکړه ډېر ښه تعلق یې ورسره وساته چې کله هغه لاړ نو نبي علیه السلام ته ام المؤمنین وایي تا وایي چې دی ناکاره سړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته متا وجدتنی فضا تاسو کله بد زبانه موندلې چې ما څنګه یو سړی راغلی او ما هغه ته سپکه خبره کړي دغې ته تعلق وایي تعلق یې د هغه سره هم ساتلی دی تعلق یې د هغه چا سره هم ساتلی دی چې هغوی همیشه دشمني کړې ده عبدالله ابن ابی بن سلول چې کله مړ شو نو عبدالله ابن ابی بن سلول خو هغه سړی و هغه بېایمانه و چې نبی علیه السلام خو پرېږده چې هغه ته زهر اچول د هغه مقابله کې جماعت جوړو د هغه دشمنانو سره تعلق ساته د هغه ته قدم په قدم تکلیفونه رسول په عین موقع د جنګ کې هغه یوازې پرېښوده او خلک یې ترې رسته کول یوازې کول یې هغه پرېږده دې حد ته رضالت کې رسېدلی و چې د نبي علیه السلام په بیبي هم بدنامه لګولې وه غیرت خو د نبي علیه السلام د هر چا نه ډېر و خو چې کله عبدالله بن ابی بن سلول مړ شو نبي علیه السلام چې راغی هغې قبر ته کوز کړی خپل کمیس یې وسوېدا ورته واچوي دا کمیس یې ورته وډې اچو موږ وایو که د هغه په ځای موږ وې په دې مړینو ډوله په دې مرای ګوتې ایښې وې چې ستا دا داسې کړم او نبي علیه السلام ورته کمیس اچو ځکه یې ورته کمیس اچو د هغې دوه وجې وې یو د دې وجې چې د هغه زوی ډېر ښه صحابي و د نبي علیه السلام نو د هغه زوی د وجې نه د هغه پلار ورله لحاظ کو د زوی د وجې ورله د پلار لحاظ ساته چې دا مې ملګری دی نو خیر د ده د وجې به د هغه خیال وساتم دویم د دې وجې چې کله قیدیان راغلي وو او د نبي علیه السلام په تره کمیس نه پوره کېده او د هغه کمیس لیدلی و نو دې عبدالله بن ابی بن سلول کمیس ورکړی و نبي علیه السلام یې زما ترلی کمیس ورکړی د ده بدل په ځان نه پرېږدم داسې غیرتي و نو خپل کمیس یې ویسته چې په ژوند د بدل پوره کړم چې د بدل را باندې پاتې نه شي و دې متضاد عادتونو ته وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع خلک په ګډو ولي او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون الله زما قوم ته هدایت وکړي دوی ناپوهه دي نه پوهېږي او په بله موقع همدغه پیغمبر دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی حضرت سعد غشي چلی او داسې تیراندازو چې 1000 غشي هغه چلولي په دغه جنګ کې یو هم خطا نه وتلی او چې کله غشي چلول نو نبي علیه السلام ورته دا نه وایي چې مه کوه مه کوه سعد عجزان دي خیر دی غریبانان دي نه پوهېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم نورو ته وایي دله غشي ورکوي هغه ته وایي ارمي ایها الغلام الحزور فدیتک بالبی و امی وله بادر ننګیالیا زما مور پلار دستانه قربان شي هلته ورته دا نه وایي چې دی نه پوهېږي خیر دی وله وایي هیله یې وکړي اواز ورته ورکوي چې هیله پرې ونه کړي وله دغه پیغمبر دی چې هغه میدان کې ولاړ دی هغه وایي ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا فمنهم من یسبه ومنهم من يحصل عليه التراب څوک ورته کنځل کوي او څوک پې خاورې ولي
او رسول الله صلی الله علیه وسلم غږ نه کوي، صرف دغه خبره کوي. او دغه پیغمبر دی په بله موقع ولاړ دی او یهودو ته تقریر کوي، هغوی ته وایي یا اخوان القردة والخنازیر وعبد الطاغوت، و د شادوګانو وروڼو و د خنزیرانو وروڼو و د مړو عبادت کوونکو. دا وړه خبره وه. یو موقع کې نرمي ده، بله موقع کې سختی ده. دغه پیغمبر دی په یو موقع کې صحابه میدان کې پرېښودو، تورې په نبي علیه السلام ولګېدې، غاښونه یې شهیدان شو، تندی مات شو، صحابه ترې نه وتښتېدل یو خوا بل خوا. دا تعبیر سخت کوم ځکه دا نه وایم چې صحابه پریشان شو خواره شو وتښتېدل ترې. دا که سړی سوچ وکړي نو که موږ وایو نو موږ به وایو سړیه زه د تورو میدان کې پرېښودم، زه به ده سره خبرې کوم. صحابه خواره شوي دي، تللي دي ترې، او د نبي علیه السلام غاښونه شهیدان شو، تندی زخمي شو، پوزه سوځه یوري پکې اچوي، وینې بایدلي د نبي علیه السلام نه. او الله ورته وایي فاعف عنهم، عفو ورته کوه، واستغفر لهم وشاورهم فی الامر. عفو ورته کوه، بخښنه ورله غواړه، مشوره ورسره کوه. الله ورته ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، که ته سخت زبانه وې سخت زړه واله وې ټول به ستا نه خواره شوي. دوی سره نرمي کوه، نږدې که ځان ته. دغه پیغمبر دی. او بل طرف ته کسان دي نبی علیہ السلام تبوک ته تللی جنګ لا ګرمي ده، هغوی پاتې شوي دي، هغوی نه دي تللي. که دا هغه موازنه وکړي دا کار سخت دی د هغې نه، تللي نه دي صرف. خو چې کله نبي علیہ السلام راغی نو الله ورته وایي مخکې چې بل جنګ له ځي دی به تا سره ځي، خو ورته وایي لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا، چې دوی در سره ځي ورته وایي ما سره به بلکل نه ځئ، ما سره به زما دشمن نه وژنئ. که سړی سوچ کوي که د نن زمانې ملا وې هلته هغوی ته وایي فاعف عنهم واصفح، چې تورو میدان کې پرېښودی او دلته دوی سره تللي نه دي جنګ له، نو ورته وایي ما سره به نه ځئ، ما سره به نه. خلکو کې فرق دی. هغه چې وو صحابه هغوی قصدن دا کار نه کړی، د هغوی نه بې اختیاره دا کار شوی دی. د هغوی په زړه کې یو مینه وه، یو محبت و، یو تعلق و. بې اختیاره کله کله یو کار د سړي نه وشي، قصدن یې نه دی کړی، نیت یې صحیح و. نو خیر دی که غلطي وشوه، ملګری دی، نرمي وکړه، ځان ته یې نږدې کړه، لاس پرې واچو. خو که یو سړی قصدن یو کار کوي، نیت یې صحیح نه دی، اراده یې صحیح نه ده، ورته وایه زما خوا له رانه شي، که رالې نو به ګرځم در باندې. د دې بیا علاج دا دی د نبي علیه السلام هر قدم، هر ادا، هر فعل زمونږ دپاره یو سبب دی. خو چې په دې نظر یې وګورئ، دا نه چې ته یو کار کې نو بیا هغې له دلیل ګورئ پیغمبر داسې کړي. موږ د طالبانو موږ سره یو طالب په کوهستان کې سرکای کې هم راسره کوهستان کې و، نو د هغه دا عادت و چې هغه به چای پخه کړه نو په ځان به یې څادر واچو، دیوال ته به یې مخ کړه، نو چای به یې څښله، نو که هندوانه به یې راړه نو په ځان به یې څادر واچو، دیوال ته به یې مخ کړه. یو ورځ د طالبانو وویل هلکه موږ سره خو ډېر په رامنډه کښېني، چې خپله چای پخه کړي نو بیا د دیوال ته مخ کړی یې په موږ شیخ القرآن ویلي چې د پلار دی له نه رالېږل چې په خلکو چای نیسو، نو په شیخ القرآن بې خبر نه واوره. دا نه وي چې شیخ القرآن خو دا ویلي وکړو قدر سخان هم چلوي، د هغه په دنیا مېلمانه راځي او ځي او خلک خوراک کوي، دا بیا نه وي. نو ته دا هم وکړو چې ته څه کوې نو هغې له ځان له دلیل جوړ کړي، نه ته وګوره په جماعت
جماعت کې هم دغسې جماعت کې به کله یو موکۍ د سختۍ موکه وي نو ته به سختي کې کله به د نرمۍ موکۍ نو ته به بیا نرمي کې هغې ته به ګورې یو خوا ته راځي چې بدعتي سره لاس مه میلاو بل خوا ته وګوره نبی علیہ السلام څخه کافر راغلی مسلمان خو پرېږده او نبی علیہ السلام موږ دله بیزه ولشئ بیزه ولشله نو چې هغه پای وڅکل ویې موړ شو نه بله یې له ولشئ بله یې له ولشله موړ شو نه بله یې له ولشئ اووه بیزې وله ولشلې هغه مړېده نه نو چې هغه پای وڅکل کلمې وی مسلمان شه بیا نبی علیہ السلام بل ټول نه علی دغه بیزه ولشئ نو چې بیزه ولشله هغه پای وڅکل ویې موړ شومه نبی علیہ السلام المؤمن یاکل فی میع واحد والکافر یاکل فی سبعة امعاء چې کافر نو په اووه کلمو خوراک و چې مسلمان سره په یوې کوي هغې توجیهات بیا ګڼ دي ملیان په هغې پوهېږي زه پې دوره نه پوهېږم خو توجیهات پکې محدثین بیا کوي نو نبی علیہ السلام خو په کافر باندې هم پایس کولی و هغه هم لږ وګوره که تجدید ته ګورې یو مخ مالا اسلام داسې یو دین دی داسې یو مذهب دی داسې یو عمل ده چې هغې کې تا ته مختلفې موقعې ښیي په دې موقع داسې په دې موقع داسې زمونږ د ملګرو دا یو ډېره لویه کمزورتیا وي چې دی به دین به بل بوج کوي دی چې موږ ته مخکې کړي دی به یې دومره اوږد کړي چې دا به په موږ ستومانه کړي چې ته به وایې چې خدایه که بیا دی چاته مخکې شي زه خو به د جمعې مونځ پرېږدم خو ته پسې تا باندې به موږ بوج کړي تا به یو ورځې سفر کړی ته به مسافر ځان به دې کړولی دی به موږ ته مخکې شي ته خو به ټوله ورځې خوب کړی نو د ماسخوتن موږ به ورته دومره اوږد کړي چې نیمې شپې ته به یې ورسې ته به خدایه ما ته چا ده پسې ودرېږه ځان له به مې کړی دین په خلکو بوج کوي ځان له به دې زبرګ نه وي تا له به ډېر لوی زبرګ وي ځان له به ډېر ښه سړی تا له به ډېر ښه سړی نه داسې مه کوه که ستا خپله خوښي یو کار اوږد مزد دې خوښي خو چې کله ته خلکو له مزد ورکړې نو مزد مختصر ورکړه چې خلک پرې تنګ نه کړي ته درس کې خلک په ګنټه خوشحالېږي ته نیمه ګنټه وکړه هو عادت شو هغوی خوشحاله اوږدې که بیا ته تقریر کې هغوی په یو ګنټه خوشحاله وي ته نیمه ګنټه وکړه چې هغوی درته وایي یاره جي بیان دې کم وکړه ته زه بیا به چېرته خیر د مقرر شي یاره جي مونږ تږي پاتې شو دا خوند کوي چې مونږ تږي پاتې شو او چې ته تقریر بس کې یو ټول زرې زرې کړي نو هغه یې خدایه که دی دې بیا راوس مونږ خو ګورې بیا نه راځو جومات ته دین دې ته نه وایي دین دې ته نبی علیہ السلام حضرت معاذ ته وایي موږ اوږد کړی انت فتانون یا معاذ ته خلک فتنه کوي چې دین یې بدله کړي یو دې ته خیال کوي چې دین به خلکو بوج کوي ما دین ورته ګرانوي ما یسر ولا تعسر داسې انداز کې ورته وښیي هو په دین کې کمې هم وکړو دین کې زیاتې هم وکړو والله لا ازید ولا هذا ولا انقص منه سړی راغلی نبي علیه السلام نه تپوسونه کوي نبي علیه السلام جوابونه ورکړل نو په تلو کې هغه والله لا ازید ولا هذا ولا انقص منه قسم په خدای دینه به زیاتې هم نه کوم دینه به کمې هم نه کوم نبی علیہ السلام وی من سره ان ينظر الى رجل من اصحاب الجنه فلينظر الى هذا الرجل سوچ بدی خوشحالیږي چې جنتی سره دنیا کې ویني نو ته وګورئ هغه ته جنتی وي دنیا کې بشارت ځکه هغه لا ازید ولا هذا ولا انقص منه
دین خلقو تا گرانو ایما بل دام کوي چې زه دیندار یم ما سره دا نه خای ما سره دا نه جایز شی په ځان نه ناجایز کوي د شرک فعلونه یو دا چې حلال حرام وګرځي تو مشر سره زما سره شپې ته بيزش په د کال عمر دی زکه لکه سین دلار سم زلامبو زکه لکه سین دلار سم کشته چالو ولې زمسته ما په ما خدا سي غم راغله چې یعقوب علیه السلام یې نن کړو دا ورکه غم نو دا چې بچارا شي هغه دې پته لګي زه دا دې لا نه کوم چې زه مسته ما زه دې لا نه کوم چې زه ډېر چلوتي ما دا زه رسم ماتوم چې مولا به څه نشي کولی بس هر وخت به د پټکي والي د پټکي د لاندې به ګرځي مولا به بس هر وخت خواږي خبرې کوي او عجز به یې دی به یې لرې کوي دا کوم چې حلال حرام کړي دي دا حلال کوي حرام حلال مو ګرځوي او حلال حرام مو ګرځوي موږ کې دا لوی مصیبت دی چې حلال هم ځان ته حرام کړي زه کله پټکي هم کله ټوپای په سر کړم شیخ القرآن هم دغسې کول زه به دا زما خوښوي چې ښکلی پټکي مې والي یا لوی لوی جامې او هر وخت په دغه کې مو دا پابندۍ ختمې کوي دین آسان کوي خلکو ته چې کوم آسان دین دی هغه وښایي آسانو یې نه آسان دین وښایي خلک دې ته راغب کوي امیان د مولیانو نه تښتي مولیانو سره نه کیني ولې دا مولیان انسانان نه دي څه ولې نه کیني ځکه که هغه تا سره کیني هغه به هسې یو د ټوکې خبره کړي کافر شوې و دا دې څه ووایي هغه ته داسې کې چې هغه غریب بیا تا سره کیني نه خواله دې نه راځي ځان ته یې رانږدې کوي نو چې کله ته ځان ته رانږدې کړې یو ځل تا سره کېناست وایي به یاره ما خو نن یو ملا ولیده او ډېر خوند دې راله راکړم چې هغه خو ورسره ناست وې نو ورو یې رانږدې که او په هغه نږدېکت کې ورو د هغه نه کار واله هغه داسې ځان د هغه په شان که تر سمنځ مجارات الخصم دې ته وایي چې ځان د هغه په شان کې ورسره روان شي او هغه راواړو راوی ګرځو دی به دا سړیت د سره څوک کیني د خواله نو نه تا هغه خواله نه ځي هغه ځان خواته نه پرېږدي خو ته یو محدود ځان دې وتړه که نه نه ځان ته خلک رانږدې کوي په کلو کې درسونه عوامو ته شروع کوي طالبان ملا ته چې طالبان ناست دي امي لاړو توجه نه ورکوي امي ورته هغو سړی نه ښکاري او چې چاندی لئی نو بیا د امی په کوڅه کې ولاړی نو چې امی په کوڅه کې ودرېږي او ته ته کار هلې د امی ځان ته نږدې که ته ته فایدې ماله هغه له هم فایده ورکړه هغه ته قرآن وښایه هغه ته دین وښایه هغه ته د مونځ سبق صحیح که جنازه ورته صحیح که مونځ نه کوي ترغیب ورله ورکړه رو نو چې ته سره هغه امداد کوي او تعاون کوي نو توم انسان نو چې هغه تا ته دوره فایده درکوي مدرسه درله چلوي چانده درکوي تعاون کوي نو توم هغه له څه ورکړه که نو چې پیسې نشي ورکولی دین کې ورله څه حصه وګرځو تعاون ورسره وکړه نو کله چې تا دا دواړه روحونه یو ځای کړل ته به کامیاب شو دا څیزونه ما به شیخ القرآن کې لیدلي الله دې له ډېر عمر اخیسته کړي د هغه جهاد هغه یو ډېر کمالي انسان و هغسې انسان په ما د یو ملا اثر نه راځي که خپل وي خو پردي دي ولې نه راځي ما هغه لیدلی و زه کله کله وامه وایم ما شیخ القرآن لیدلی و نو هغسې سړی ګورم او هغسې سړی نه پیدا کېږي زما خو پلارو ما خو په کور کې هم لیدلی و ما بهر هم لیدلی و په کور کې د هغه ژوند
یو بهترین یو سوشل ژوندو کتاب به کوته زه وړوکی وم زه یې په اوږه کېناستم ټوپک به مې ترې لږه سر به مې ولټاپو غږ به یې راته نه کو بیا به یې ډب د لاندې کړو بیا چې بیا سره هسې وکتل مونږ به ډېرېدو یارې به بیا ساه نه اخېسته د هغه ځان له یو عادت و کتاب به یې کوت لیکل به یې هم کول او زمونږ یو ترور و هغه به راغله نو هغې ته بې سبق هم وي 3 کاره به یې په یو ټیم کول زه به اکثر ګرمۍ کې زمونږ یو کمره وه د پکستانه به ورته وي هغه زمانه کې پکي نه وو موږ کره یو پکې و نور کلي کې پکي هم نه وو بجلي هم بیا وروسته راغلې وه نو شورقرآن د لاهور نه پکې راوړی و نو هغه لګولی و موږ به ټول هغې ته غرمه سملاستو شورقرآن به وي چې روټه به وخوړ سملی چې بانګ به وي پابسېده شپه یې پاسې لمونځونه وکړئ نو هغه به مدرسې ته لاړ نور به کور لمونځونه وکړل چې به راغې کټ کې به کېناست میز به مخې ته پروت و کتابونه به پراته وو لیکل به یې هم کول وي نیب به هولډر کې به یې اچولی او دوار په هغې کې به یې پورې کو لیکل به یې کول کاغذونه به پراته وو به یې به یې لیکل کول کتاب به هم ورسره کول او زمونږ هغه ترور به راله نو هغې ترجمه کړې وه 2-3 ځله نو هغې به سبق وي شورقرآن به اورېده دلته به یې لیکل کول چې هغې به ټکې غلط ترجمه بیا ووایه ته هغې به بیا غلط دي وي داسې نه داسې نو هغې ته به هغه ترجمه هم ټیک کوله نو زه به اکثر د شورقرآن د کټ د لاندې ملاستم نو چې هغې به سبق شروع کړم زه به راپاڅېدم نو په یو ټایم به 3 کارونه کول پټي ته به لاړ هلته به یې سبزي وشوکوله په دسمال کې به یې واچوله په شا به یې راواړوله روان به شه هغه به یې هم کول کلیوالو سره به کېناست ښه ګپ شپ به یې لګو تا معلومي نه چې دی ملا دی نو هغوی به هم ځان سره راغب کړل او ما ته یاد دي زه چې ملا شوم سړی چې نوی نوی ملا شي دی لکه د چرګ دیوالونو ته خیجي لکه دی ملا شوی که نه او لکه د جذبه کې نو زمونږ دې کلي کې هغه وخت د روس انقلاب ډېر لوی او دلته چې مشاعره څه کسانو کېښوده نو چا چې مشاعره کېښوده نو هغه ته ما وویل ما مشاعره دې ایښې ده خو ګل دا شاعرانو خوله پور صحیح ني نو که ملا پسې څه وویل نو زه به جواب کوم نو هغه مشاعره چې هغه یې کېښوده نو یو شاعر پکې وویل وي ملا ستا په ترانو نه دوږه کېږمه دا زه شعر یې وویل شورقرآن بیمار و اسپتال کې هغه زمونږ کور هغه سر ته زه لرم ما مولا غلام حبیب صاحب له دعوت ورکړ خان مولانا صاحب له مې دعوت ورکړ او ما په جامع مسجد کې جلسه کېښوده او په خپله مې شعرونه جوړ کړل او د کلي هلکانو له مې ورکړه چې دا به ته وایې دا به ته وایې ما ته اوس هم یاد دي ما ډېر انقلابونه په دنیا کې ما لیدلي دي او ځکه چېرته نه ومه تاریخ راته ښودلي دي هغه انقلاب ویلي وو نو ما بیا د معنی او مزدک هغه انقلابونه راوستي او یو نظم مې جوړ کړی خو د هغې سر ما ته اوس هم یاد دی چې ډېر انقلابونه په دنیا کې ما لیدلي دي ځکه چېرته نه ومه تاریخ راته ښودلي دي او بیا مې دی په دې انقلابونو باندې رد کړی نو ما مولا غلام حبیب صاحب په زه خپله لرم په ګاډي کې مې راوسته ګاډی ما خپله چلو چې راورسېدم ماښامو کور ته لرم چې ډوډۍ راوړم اما نوی نوی واده کړی په هغه کال کور راته وایي چې کاکا حاجي راغلی خو غوسه دی نه ولې وایي پته نشته نو یمن والده راته وایي چې غوسه دی او چې هر څه چل دی خو ما ښه ما دا خیال څه مسله وایي نو اوس شورقرآن ته پنډای کې چا ویلي دي زما ورور ورته ویلي چې هغه جلسه ایښې ده شورقرآن ورته ویل ما کلي ته ورسوي زه چې لړمه نوم به پلار ته لالا وي ورور به ورته لالا وي نو بیا بچي هم لالا وي نو ما ته لالا خیر علي ځان یې ناغره ځپنې کوه نو ما مې که وایي نه اورېدل بیا مې لالا خیر علي ما لالا خیره جو بوټې راست ستا دا
ما غلام ایوب وایي چې اوس تا په دغه غلام حبیب پکې عمره کاږه او زه پوهېږم چې غوزه دا خو بیا رسوي زه به تر هغه تښتېدم زر یو ما والدې ته مې ډوډۍ راکړه اوس هغه پسې لاړ نه شي جومات ته په مولي صاحب خو مې ډوډۍ وخوړله زر غلی غوندې مې رخصت کړ چې یاره جي پروګرام پاتې شوی خو زه پوه شوم چې څه چل دی چې هر څه دی خو خواله یې نه تلمه او بیمار راپاسېدې راپسې شوی ګینې هغه خو به یا بیا د ګډې ګزار کړو یا چې لاس له بیا ورسره رالل ما ځان غلی کړ سهار چې مونځ شو زه غلی غوندې لړم او چاپي مې ورله شروع کړه او غږ نه کوم زه به پرې پوه یم خپې مې ورله چاپي کولې او غږ نه کوم یو ښه ساعت چې تېر شه ما ورله تندي ته کتل چې تندی لږ ښه شه نو ما ورته ویل مهدي بېګا ته غوسه وې زه خو په پته پوه نه شوم چې ولې نو داسې غلی نو ما ته وایي دې پنځپیر کې زما تربوران شته ما یاو زما مخالف شته ما یاو فلانې کاکا دی فلانې کاکا هغه وخت کې و خلاف یو څو کسان ما ته وی هغه زما خلاف چې ته ملا پنځپیر ته راوستی ما نه ویل هغه نشي راوستی چې جلسه کېدي او فلانې ملا راولي او تقریر کې زما خلاف او ما پې وګرځي که دی جنګ کوي نو دی پوه شه خدای پوه شه زه ورسره نه کوم په دین کې انتقام نه علم دنیا کار هغه ځان له یو شی دی پوله پټې په دین کې انتقام ماله او تی خدای ته پرېږدم دی بیا تماشا کو لیونی به لیونی چې تا خدای ته پرېښود او لکه د لیوني سپي به خلک په ګډ ولي او تی خدای ته پرېږده ته خپل کار بیایه د تنظیم کار کو مسئله کو زمون بدقسمتي دا ده چې څوک مني نه د نبي علیه السلام زمانه کې صحابه څنګه متفقو حضرت ابوبکر زمانه کې حضرت ابوبکر وی مانعینو د زکات سره جهاد کو او والله لو منعوني قالا كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قاتلنهم قسم په خدای غپړې چې د کوپېره د تاو او د نبی اسلام له ورکو مال نه راګل زبر سره جنگ کو حضرت عمر ورته وی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ما د نبی اسلام نه اورېدلی چې زه به تر هغې جنګ کوم چې لا اله الا الله وایي نو دوی خو لا اله الا الله وایي ته ورسره جنګ کې اوس یو طرف ته وګوره حضرت عمر حدیث پیش کړ بل طرف ته ابوبکر حدیث نه پیش کړی خو هغه جنګ به کوم ورسره قسم په خدای جنګ به کوم اسامه به هم لیږم لو جرت کلاب المدینه برجلی ازواج النبي صلی الله علیه وسلم که د مدینی سپي د نبي علیه السلام بیبیانې د خپلو نه راکاږي هم به اسامه لیږم او دوی سره به هم جنګ کوم اوس ابوبکر خپله خبره کوي حضرت عمر حدیث پیش کړ خو حضرت عمر چې د ابوبکر مخ ته وکتل نو هغه قد شرح الله صدر ابي بکر الله د ابوبکر سینه کلاو کړې ده او زه د ابوبکر سره ملګری شوم څومره نرم دلی ابوبکر خو چې کله هغه پوه ابوبکر د هغه تابعداري وکړه دا یو نه وي چې زه مړه ته حدیث نه منې ما درته حدیث پیش کړه او ته حدیث نه منې ته خپله ودرېدلی د ابوبکر ملګرتیا یې وکړه تر څو چې تابعداري وه هر څه سم نو چې وروستو خلک رالل نو د حضرت علي په مقابله کې خوارج را پیدا شو حضرت عثمان په مقابله کې نور را پیدا شو او هغه یې ړم شو هغه یې خپل کار شروع کړ د هغه یې مقام او حیثیت په غورځولو شروع کړل جماعت د مسلمانانو تسنس شروع شو درېمه خبره زه دا کوم چې د امیر اطاعت بغیر د دې نه جماعتونه نه چلېږي
هر وخت به څوک دلایل وایي موږ هم ستړي شو ما خو ورته به مثالونه واقعات دلایل چې په قرآن او حدیث چې ستړی شم نو بس مې کړل چې څه ورسره وکړم نتیجه څه راووته سواد تباه شو باجوړ تباه شو علاقې تباه شو قبایل تباه شو دلته ځای اوچت دا ځای د قبایلو میټینګ و اوس هم په هغې کې به کسان ژوند دي هغه د خیبر امیر اوس هم ژوند دی دا پکې و او ما ورته په تاسو انقلاب راځي مرکز ته ګورئ چې څه درته وي هغه وکړئ بیا به ارمان کوي هغه کسانو بیا ارمان کو فایده یې وکړه که نقصان یې وکړه تر څو چې مرکز ته نی کتلي امیر ته نی کتلي کامیابی نه راځي کامیابی به هغه راځي چې د خپل امیر اطاعت کوي کامیابی به هغه راځي او امیر ته ګوره چې ستا امیر د خپل امیر اطاعت کوي او که نه ستا استاد د خپل استاد اطاعت کوي او که نه که هغه کوي ته هم کوه که هغه نه کوي وایه زه خپل کار کوم هله به هر څه سمېږي او که داسې نه وي زما مهربان نو هر څه به په چا روان وي د خدای فضل دی زموږ ملګرو کې اطاعت شته زموږ ملګرو کې تابعداري شته ای به داسې ونیم خو دنیا ده هر څنګه خلک به پکې راځي که دا اطاعت او تابعداري نه وی نن به د هرې ضلعې نه دا ملګري نه راتلل نن به دا لوړو علما او مدرسین نه راتلل نن به دا پویه مشران کسان نه راتلل خو دا ټول راځي زه چې تاسو ته وګورم زه چې درس له راوځم نو زه په زړه کې وایم یاره دا خو ټول علما دي هسې نه ما کې څه تکبر راشي چې زه د مولیان مولا یم نو زه په زړه کې وایم دا ټول زما نه ښه پوهېږي خو تازهوالي له راغلي دي تجدید له راغلي دي بټرۍ چارج کولو له راغلي دي نو زه ځان هم خپله بیټري هم چارج کړم ستاسو هم ورسره چارج شي زما هم اصلاح وشي په ما هم کال کې زنګ راغلی هغه لرې شي دا مرکز د دې سره خپله رابطه مضبوطه کوي او چې څومره رابطه مضبوطه کړه دا ملګري دي دا مینه ده دا محبت دی والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم یو د الله نصرت او دویم د ملګرو مینه په دې سړی مضبوطېږي او د دې وجه نه صرف دې جهان کې دا داسې مینه ده او داسې ملګرتیا ده او داسې جماعت داسې تعلق چې دا صرف په دنیا کې نه ده واقبل بعضهم على بعض يتساءلون دا موقع په جنت کې یادو انشاءالله او الله دې زموږ نصیب کړي څنګه چې دلته ناست یو دغسې به الله موږ راوغږوي زموږ دې امید دی او زموږ اعتماد دی په رب العزت او موږ د الله نه سوال کوو چې الله داسې موقع موږ له راکړي چې موږ بیا راوغږ شو او قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين موږ دنیا کې هرېدو چې موږ سره به څه کېږي فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم الله احسان وکړ د ګرم عذاب نه وساتلو انا كنا من قبل ندعو من دنیا کې چغې والې الله سره مدد الله سره مدد نو یو الله را مدد کو انه هو البر الرحیم وح وح د احسان خاوند مهربانه چې موږ له داسې ملګري راکړي داسې خوندناک او مزېدار ملګري راکړي دا پارسا او متقیان ملګري راکړي د دې نه بهترین که نور ملګري ما ته وکړي چې زه ورسره ملګرتیا وکړم او که نه دا ملګري خواږه نو دوی سره بیا خپله مینه وکړي په خپلو ځلو کې په خپلو تحصیلونو کې چې کله مو کوي جلسه ځان اوسګارو هرڅه چې یاره جلسه ده او فلانې را روان دی ملګری را روان دی استاد را روان دی عالم را روان دی یاره که هېڅ هم نه یي ځه د هغه نه ما څخه علم ډېر دی خو دې لازم چې وبل خو به ووینو که نه
مینه خو به زیاته شي محبت به زیات شي نو دې نیت باندې د یو بل سره تعلق مینه محبت ساتئ دا یو ډېر بهترین جماعت دی بهترینه ډله ده که د دې نه بهترینه بله ډله وې ما به دا پرېښودې وای زه به هغې ته تللی وم که تا ته معلوم وي چې دې نه بهترین وي نو ته ورته ورشه ما ته خو د دې نه بهترینه بله ډله نه معلومي خدای ګواه د منظر به افسر شاهان نه میدان زه خپل کیم د باچهانو تختونو سره نه برابروم په کال کې دا څلور میاشتې چې د رجب نه زه شروع وکړم د باجوړ نه تر کراچا او د کراچا نه تر ګلګتا او زه ګرځم افتتاح دا او اختتام دی او د مدرسې اختتام دی او د درس اختتام دی نو ایله په شعبان کې زه لسم شعبان له ځان وزګار کړم نو په لسم شعبان دوره شروع شي نو بیا تر 28مې روژې پورې هغه درس او مېلمانه نو د 28مې نه بعد بیا ختمونه نو بیا په اختر کې بیا مېلمانه کېنه پاسه نو بیا هغه لاني ختم شوي چې وړه دوره نو چې وړه دوره ختمېږي نو زه نشم په ځان نه پوهېږم خو چې کله ختم وشي نو زما د خپې د غټو نه تر کپارای پورې ټول بدن خوږېږي نو داسې ستړی شو الله ملګري وایي موږ لا ټیم راکړه پروګرام کوو زه پړه کې وایم ته زما نه خبرې چې زما سهال دی زه په 20 ورځې کې دمه کېږم اوس نه زه بیا لکه دغه کې یو د مارانو کې یو قسم د لنډای ورته وایي چې وده شي نو بیا ودی چې خپه پې کېدي ومودی ما سره بیا هغه چل شوی زه بیا د پاسېدو هم نه نو که کلي کې نو بل ځای ته لاړ شم خو هم چې خوب وکړم چې دمه شم تش مونځ مې راپاڅم او ډوډۍ هم په خوب کې خورم داسې ستړی شوی نو زه دا 4 میاشتې په کال کې دا زما د ځوانۍ زکات دي د ژوند زکات دي نو په دې ځکه زه خوشحالېږم چې علما به راځي طالبان به راځي ملګري به راځي نن دا د تاسو د هر یو ښایسته ښایسته ځایونه دي کورونه دي ښه پالنګونه دي او راغلي یو دې ځای کې په ځمکه ملاسي او زه درنګ بدرنګ پټ پټ راځم او میر ته وایم ګورې لنګر کې پخکړه خراب نشي بل څه خراب نه مزیدار دغه کوئی خیر ته خرچه کی خدای به پیدا کوي خو تاسو ګورې شی خراب نه کوي ځکه ما سره احساسي ځوان د ټولو لا مې کور پاکولی خو نه کېږي کم وکړمه دا ستاسو ځای دی ستاسو مرکز دی دا جماعت ستاسو دی کوشش وکړئ هر یو تن دا وایي چې دا زما دی او زه به یې چلوم دا مرکز زما دی او زه به یې چلوم د مرکز سره به زه خپله مینه کوم د جماعت سره به زه خپله مینه کوم نو دا جماعت به انشاءالله چرم نه خرابېږي زما دعا ده چې الله دې تاسو هر یو په خپل ځای باندې نور عزتمن کړي او الله دې تاسو درانه کړي الله دې ستاسو ټولو په علم کې عمر کې بچو کې اولاد کې مال او دولت کې برکتونه واچوي او الله دې زموږ نسل کې حق پرست علما پیدا کړي د ټولو او الله دې دا جماعت پیړۍ په پیړۍ پوش په پوش باندې مخکې بوځي استغفار وایي او دعا کوي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا محمد وعلى اله وصحبه دعا کوي سره مرګري چې هغه پنځیر ته راغلي دي یا په خپل ځایونو کې هغه دي بیانونو ته ناس دي د درسونو ته ناس دي الله دې ټول کورونه د خیرونو او د برکتونو ډک کړي که مرګري چې هغه د پنځپیر سره تعاون کوي مرګرتیا کوي زما ملا مضبوطوي ما سره خپل لاس کوي الله دې د هغوی کورونو او د هغوی مالونو کې ډېر خیر او برکتونه واچوي څه مرګري بیماران دي د هغوی دپاره دعا وکړئ چې الله ورله شفای کامله ورکړي دلته زموږ یو ملګری دی فصیح الدین بیمار دی الله دې هغه له صحت کامله ورکړي زموږ د امیر مولانا عتیق الله صاحب ورور بیمار دی الله دې شفای کامله ورکړي زموږ په کور کې رشتو کې بیماران دي څه وفات شوي دي د وفات شوو دپاره که هغه مشرانو دعا وکړئ چې الله د ټولو مغفرت نصیب کړي
او چې کوم بیماران یې الله هغوی له شفای کامله ورکړي. حوادث مسائل دشمنی الله دې هغه ختم کړي. الله دې په موږ ټولو باندې ورحمېږي. الله دې زموږ د ټولو حیا او عزت وساتي. څوک چې زموږ بې عزتۍ پسې شوي الله دې موږ د هغوی د بې عزتۍ نه وساتي. او الله دې دې مرکز له همیشه ترقي ورکړي. دې مرکز ته چې څوک راځي دې سره مینه کوي، دې سره محبت کوي، الله دې د هغوی په کورونو کې ډېر خیرونه او برکتونه واچوي. په دې مرکز کې که ملګري خدمت کوي، ټول ملګري چې څومره پکې خدمت کوي دې ځای سره مینه او محبت کوي، الله ته د هغوی سره مینه او محبت وکړي. الله د هغوی کورونه د خیرونه او برکتونه ډک کړي. الله تعالی ته پته ده موږ ګناهګار یو، زموږ ګناهونه به زیات دي، زموږ نیک اعمال به کمي، خو الله زموږ دا نیک اعمال زموږ د نجات ذریعه وګرځي. الله زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړي. الله چا چې موږ له قرآن او سنت په لاس کې راکړي دي الله د هغوی قبرونه د خیرونو او برکتونه ډک کړي. الله زما والدین یمان، زما سخر، زما تروریان او ماماګان، زما ترونه، زموږ خپلوان او ټول مسلمانان، زما اوښي الله چې څوک وفات شوي دي الله هغې ټول له جنت الفردوس ورکړي. ستاسو ټولو چې څوک وفات شوي الله د هغوی قبرونه منور کړي. الله دې دا ځای همیشه په قرآن او سنت باندې آباد لري. الله زموږ په نسل کې حق پرست علما پیدا کړي او دا ځای دې الله په هغوی باندې آباد وساتي. او الله دې زموږ دا درسونه په خوشحالو باندې سرته ورسوي. سبا چې څوک مېلمانه راغلي، څوک د دې ځای نه رواني، الله دې ټول په خیرونو په خوشحالو باندې خپلو کورونو ته ورسوي. او الله دې موږ بیا هم دغسې په قرآن او سنت په محبت او په مینه باندې یو ځای کړي. د مولانا شمس الوادي صاحب والده بیماره ده، د هغې دپاره هم دعا وکړئ چې الله ورله صحت کامله ورکړي. کوم ملګري چې د دې جماعت خدمت کوي، وحدت المدارس الاسلامیه کې هغوی خدمت کوي او په نورو کارونو د جماعت کې خدمت کوي، د مرکز کې خدمت کوي، الله دې هغوی کورونه د خیرونو د برکتونو ډک کړي. الله دې زموږ نه تر مرګه د قرآن او سنت خدمت والي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین برحمتک یا رب.